خبره مې تو صدا گزارش کوه چې نن امت تقسیموي دا تبلیغي دی دا ډېر ښه سړی دی یمو د خپلونکي ملو سره لګېږي یاره دا تبلیغونه دا دوله وشي یاره عام مولوي ډېر نیک سړی دی یاره دا په جمعیت کښې دی سیاسي ملو دی دا د امت ملي متول دی دا د امت تبا کول دی که تبلیغ دی د میږ الیار دو چې تبلیغي څرنګه وي دا ښه دی ته څوک یې سر پې کچینه ورکوې عالم چې څرنګه وي عالم د رسول الله وارث دی د قرآن حدیث ویلي دي قال الله قال رسول یې ویلي دي مته ورځ یو سړی ویل چې یاره ښه یې دا جمعیت چې ویس نه یې داري مور چې نه دا څه یې جمعیت ښه څرنګه نه یم یمیش اولیا دي په جمعیت کې مو استوزون دي مو مربیون دي نن چې قال الله قال رسول زمزمي کوه دا د خلک خلی نه کوه دا متابل چار وشوي دي نن مې دغه نوستي دا مرادو چې امت مسلمات از توړ روالم شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله د جیل نه رويست دا ډېر کمزوری و اګاګه خو په پښې تلای شي د تاګ نه و په کاټې روړ امت ته سیري وکړې د زړه یو آوز یې ورته وکړه چې و مسلمون دوی شهید تباه کړې یو خو هم ګردای قرآن یتیم دی نه یا یې قرآن در نه ویر دی او بل تو سه خپل به اتفاقه څوک یې تبلیغون کړې څوک یې وهابیون کړې څوک یې ملیګون کړې څوک یې د پارټۍ ولا کړې چې یو کلمه ویلو دا ښه دی دغه میشتو تعریف کوي دغه میشتو احترام کوي چې بیا داسې سره تقسیم وي دا سر پې کچینه ورکوي چې دا ښه دی دا بېشي ده دغه امت څه خیر پوتی شي دغه امت څه خوند پوتی شي هر چاته احترام اتفاق د محبت د مینې دغه سبق ډېر ضرورت دی لہذا انشاءالله میشتو دا سو جوړوي دا فضا و جوړوي چې اختلاف نه وي خوښه مو الله دا متها او تو صد عمل توفیق